زما نوم چې کوم دی اویس ملک دی، زه د عمر زوی یم او د انور ملک نوسی یم او د ملک ریاض زوی یم. پرون چې کوم دی زمونږ یو رشته دار دی د میر او مرزو د سریز بی، هغه موږ پسې داسې سوشل میډیا باندې او داسې نور بازار کې پروپیګنډه کړې وه چې یاره دوی پردي جایدادونه نیولي دي او دوی پردو ځایونو باندې چې کوم دی قبضې کړي دي، زمونږ نه چې کوم دی په مارکیټ کې زمونږ حصه ده هغه نیولې ده او په کور کې چې کوم دی زمونږ حصه ده هغه نیولې ده. نو زه صرف نن د هغې لپاره راغلی یم چې د هغه د خبرو چې کوم دی زه وضاحت کوم او هغه له زه په لیګل طریقه باندې دا جواب ورکوم چې زمونږ چې کوم جایداد دی د کور خبره کړې په کور کې چې کوم زمونږ دا کور چې موږ د چا نه اغوښتی دی، نو په دې کې چې کوم دی دا ظفرعلي نومې دی فسران بهرام، هغه خپله دریمه حصه چې کوم دی په ایوب زرګر باندې خرڅه کړې وه، بیا ولګېده مظفر خان چې کوم دی مظفر خان سره چې کوم دی ایوب زرګر تبادله وکړه په بازار کې، ایوب زرګر له 2 دوکانونه ورکړل او د چې کوم دی مظفر خان ته په کور کې چې کوم دی دا کم کور چې زمونږ دی په دې کې خپله حصه واغېسته. بیا چې کوم دی مظفر خان ولګېده نو دا خپل کور چې کومه حصه ده هغه دریمه حصه چې د هغه خپله کومه حصه وه هغې چې کوم دی د روح الله چې کوم کس موږ پسې پرون پراپیګنډه کړې وه، نو د هغه په خواښې باندې ګلسمې بیبي نوم یې و، په هغې باندې چې کوم دی خرڅه کړه. بیا د ګلسمې بیبي او د هغې 3 خویندې صاحبزاده او رابعه او نورالورا، د هغې نه چې کوم دی زما والد صاحب چې کوم دی محمد ریاض، زما مشر تره فیاض امدادالله خسرو، دوی چې کوم دی خپله حصه ترې واغېسته او مظفر خان چې خپله حصه کم کور 1/3 چې کومه حصه وه هم ته زما والد صاحب ریاض فیاض امدادالله خسرو دوی چې کوم دی هغه حصه واغېسته. د هغې نه پس دلته کوم دی دا خبره کړې وه چې یاره زما په دې مارکیټ کې حصه ده، په مارکیټ کې زما چې کوم دی دوی سره حصه ده او هغه دوی زما نه په زور باندې نیولې ده. نو هغه د ده سقر چې کوم دی وارث حاجي نوم یې و، هغه خپله حصه چې کوم دی نو دا خرڅه کړې ده په موږ باندې په فیاض ریاض امدادالله خسرو باندې. د دې کور د دې مارکیټ دا کوم جایداد چې زموږ دی دا کم از کم 1980 نه چې کوم دی دا موږ سره را روان دی، د 1940 نه چې کوم دی نو زموږ دا فدري جایداد دی دا زموږ د نیکه په نوم باندې انور ملک نوم باندې چې کوم دی را روان دی. د هغې نه پس چې کوم دی نو دا زموږ نیا پسې چې کوم دی نکاح مهر وشو، د نکاح مهر نه چې کوم دی هغې زما پلار او زما ترګانو پسې فیاض ریاض امدادالله خسرو پسې چې کوم دی وراثت وکړه، هغه چې کوم دی موږ پسې راغی. دا د 1940 نه چې کوم دی دا جایداد چې کوم دی نو دا موږ سره دی او دا زموږ دی. باقي د دې چې کوم دی دا انتقالات دي دا تاسو ټول کتې شئ، دا د دې سټامپ پیپر دی کوم چې موږ اغوښتی دی، دا د دې انتقالات دي دا ټول ما سره دا فایل کې چې کوم دی کې ټول ما سره زما د جایداد انتقالات پراته دي. زه صرف دته دا ویل غواړم چې ته موږ پسې پراپیګنډې کې او ته موږ پسې په بازار کې خبرې کې او ته موږ شرمې. زموږ ریکارډ دی الحمدلله تاسو وګورئ، دوی د زموږ ریکارډ په عمرزو کې وګوري، کو موږ د چا نه ځای نه نیولي، موږ داسې غلط کار کړي، موږ خو سپیدپوش خلک یو، موږ خو جنګ جګړو دې شیزونو والا نه یو. نو د هغې نه پس دې څه ثبوت پیش کړي نو دې وکړي. باقي دا چې کوم دې څه علاقه غیر نه دي، دلته قانون هم شته، تحصیل تاڼه شته، دې لاړ شي جوډیشل کمپلیکس ته، هلته دې چې کوم دی په موږ باندې دعوه وکړي، هلته بوله چې کوم دی موږ د دې هر څه چې کوم دی جواب ورکړو، موږ به خپل ثبوت چې کوم دی هلته پیش کړو. ته دغه راتلوي روکې دا کوم کس چې تاسو یادوئ چې تاسو سوشل میډیا باندې خبرې اترې کوي ستاسو خلاف، دا څوک دی او ستاسو څه دي؟ دا زموږ چې کوم دی داسې لرې رشته کې راځي روح الله نومې دی او د سریز بې دی د میر او مرزو. بل د پسې شاته چې کوم دی 3-4 کورنۍ چې کوم دی نور هم ولاړې دي. زه هغوی ته هم دا ویل غواړم کو زما مال ته څه نقصان ورسېده، زما مارکیټ ته چې څه نقصان ورسېده، زما کور ته، زما ورونو ته، زما تره زامنو ته، نو په هغې باندې به زه چې کوم دی بیا پوره ایکشن اخلم. دې چې کوم دغه چې په دې مارکیټ کې زموږ سره یا دغه کور ستاسو یا دي دي اوس هم پورې سره ډاکومنټل پروف سم ورسره نشته جي. دا خبره پوره وکړه چې دې سره څه شته. د دې چې کوم دی دا انتقالات چې کوم دی د دې کور چې کوم دی موږ سره خپل چې کوم دی کاغذات پراته دي، دا په 1980 کې چې کوم دی نو موږ جوړ کړی، د هغې نه پس چې کوم دی په 1983 کې چې کوم دی موږ دا مارکیټ جوړ کړی. د دې انتقالات چې کوم دی ټول موږ سره دي، په پټواري مال کې چې کوم دی د دې ټول انتقالات پراته دي او دا موږ سره په کور کې هم شته، ما سره په دې فایل کې هم د دې انتقالات ټول موجود دي. د دوی مقصد دا دی چې د دې پسې چې کوم شاته کمې کورنۍ ولاړې دوی په موږ باندې چې کوم دی هر قسم خپل ټرایانې وکړې، په هغې کې هغوی ناکامه شو، خو دوی صرف دا غواړي چې د دوی دا ځای چې کوم دی آباد نه شي او دا دوی روکول غواړي. اوس چې کوم دی هغوی خپلې ټرایانې د 4-5 کورنو موږ پسې وکړې، هغوی ناکامه شو، اوس یې راته دی راپاڅو جي. بالکل جی کو موږ ته څه نقصان ورسېده، کو زموږ مارکیټ ته څه نقصان ورسېده، زموږ کورونو ته څه نقصان ورسېده، یا زموږ نورو خپل فیملي کې چې کوم دی چاته نقصان ورسېده، د هغې نه پس به زه په دې باندې پوره اکشن اخلم. بالکل
بالکل زه به چې کوم دی ان شاء الله یو څو ورځې پس د دې پریس کانفرنس نه پس چې کوم دی ډي پی او صاحب لازم دی باندې به چې کوم دی زه پوره اکشن اخلم په دې باندې وزن نوټس ورکوم چې یاره دوی چې کوم دی په بازار کې راځي او دا یو ورځ نه شوه دوی روزانه د دوی دا چې کوم دی یوه نیمه هفته د دې وشوه چې کوم دی دوی زمونږ کور ته هم راځي عمده روح الله چې کوم دی راځي کله ورسره هغه یو کسي کله ورسره بل کسي او دې مارکیټ ته دی نن هم ځي چې کوم دی زمونږ مارکیټ ته راغلی او اکس ورسره ولاړ او ماته چې کوم دی په مخامخ ولاړ او ماته خبرې اترې کولې دا چې داسې په مخامخ درځي او تاسو یې ورته مخامخ ولاړې دي نو خدای وکړي غټه حادثه هم پېښېدی شي بالکل د دې نه جي جوړېدی شي ډېر ویل چې تاسو پولیسو سره مطالبه کوئ یاره شاید چې کوم دی د دې نه پس چې کوم دی نو زما اوس دا اراده ده د دې پریس کانفرنس نه پس چې کوم دی نو زه لومبې چې کوم دی ځم ډي پي او صاحب له او زه خپل علاقې چې کوم پولیس سټیشن دی هغې له ځم هغوی سره ایس ایچ او صاحب سره چې کوم دی هم په دې خبره کوم